افغانستان په ایمرجنګ ایشیا کپ کې هانګ ته یو ډیر غټ شکست ورکو، خو دې شکست نه باوجود هم لا تر اوسه پورې افغانستان د ایمرجنګ ایشیا کپ سیمی فائنل ته نه دی کوالیفای شوی. افغانستان کوالیفای کیږي او کنه کوالیفای کیږي د دې فیصله به د سریلانکا او د بنگلاديش په میچ باندې کیږي چې هغه اوس شروع دی. چې ټیم چې تاسو زما دا ویډیو ګورئ نو دا ټیم د سریلانکا او د بنگلاديش میچ شروع دی. که چېرې بنگلاديش سریلانکا له شکست ورکو نو بیا به افغانستان سیمی فائنل ته کوالیفای کیږي، او که چېرې سریلانکا بنگلاديش له شکست ورکو نو بیا به سریلانکا کوالیفای کیږي. او که په چېرې ډیر غټ مارجن باندې شکست ورکو، مطلب دا 60-70 رنزو نه په زیات مارجن باندې سریلانکا بنگلاديش له شکست ورکو نو بیا هم افغانستان ته چانس شته دی چې د افغانستان چانس چې کوم دی هغه ډیر زیات کم دی. مطلب سریلانکا به بنگلاديش له شکست ورکوي او په ډیر غټ مارجن باندې ورکوي نو البته افغانستان کوالیفای کیږي. سریلانکا بنگلاديش له شکست ورکو نو افغانستان به بهر کیږي او سریلانکا او بنگلاديش په سیمی فائنل ته کوالیفای کیږي. خدا خو مکمل سيناریو ده جی د افغانستان د سیمی فائنل ته کوالیفای کیدو، خو چې اوس هانګ ته کم شکست افغانستان ورکړی دی پاغه باندې ډیټیل سره خبره کو. سکور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاری. لومبنه بیټینګ افغانستان کړی دی چې 140 رنزونه افغانستان جوړ کړی دی جی په شل اورونو کې او شپږ کلاډیان اوټ. دا خو خطه بیا محمد اسحاق فرمان الله صافی د لخ بیټینګ کو دا سکور 140 ته ورسېدو، ورنه افغانستان ټیم ګیرو جی زکه چې خخ کلاډیان چې کومو هغه فلاپ شوی وو. عمران میر 12 بال 20، زبید اکبری 7 بال 5، صدیق الله اتل 8 بال 13 رنزونه، درویش رسولی ډیر زیات بالونه مس کړی دي په 23 بالو 8 رنزونه جوړ کړی دي. درویش رسولی لکه د ټس غونته بیټینګ کړی دی. خار رحمان الله په یو وش بالو سلور وش، محمد اسحاق په یو کم 13 بالو باندې 8 رنزونه. د اسحاق د خ بیټینګ په وجه باندې د سکور یو سلويخ ته ورسېدو کینی د افغانستان لوبډه بیا ګیراوه. فرمان الله صافی په 19 بالو 23 رنزونه، کیس احمد په 3 بالو 2 رنزونه. د هانګ د طرفه محمد وحید په سلور اورونو کې یو 13 رنزونه او 2 وکټي، حسن خان په سلور اورونو کې 3 وکټي، احسان خان سلور اورونو کې 26، یاسیم مرتضی سلور اورونو کې 14، اعزاز خان سلور اورونو کې 15 شو. د وکټ لحاظ سره خ بالنګ حسن خان کړی دی او د اکانومي لحاظ سره خ بالنګ یاسیم مرتضی کړی دی د هانګ له طرفه. هانګ ورپسې په یو سل 14 رنزونو باندې شنه کلاډیان اوټ او شل اورونه مکمل کړی دي. هانګ له طرفه زیشان علي اتو بالو باندې 10 رنزونه، انشومان رات په 15 بالو 20 رنزونه، حیات په 26 بالونو 13 رنزونه، شیوماتور په 22 بالو سلور ویش، یاسیم مرتضی په نومبني بال اوټ شوی دی، نزاکت خان په سلور بالو 1 رنز، اعزاز خان په 9 بالو 10 رنزونه، کین چټ شاه په 11 بالو 9 رنزونه، احسان خان په 2 بالو 1. لکه چا داسې خاص بیټینګ نه دی کړی، خو بیټینګ دی سره چې چا کړی دی نو هغه هم داسې خنه دی، خو بیا په 26 بالو 13 رنزونه حیات جوړ کړی دي. د افغانستان طرفه بلال سمی سلور اورونو کې 23 2 وکټي، غزنفر سلور اورونو کې 15 7 وکټه، فریدون 3 اورونو کې 21 2 وکټي، زبید اکبری 2 اورونو کې 19، فرمان الله صافی سلور اورونو کې 19 7 وکټه، کیس احمد 3 اورونو کې 13 3 وکټي. ټونه خبالنګ کیس احمد کړي د وکټ لحاظ سره او د اکانومي لحاظ سره خبالنګ فرمان الله صافی کړي دي. هانګ له په سلور 20 رنزونو باندې په دې میچ کې افغانستان شکست ورکو. افغانستان سیمی فائنل ته څنګه کوالیفای کیږي دا غي سيناریو مې در سره په ویډیو کې په سٹارټ کې شریک کا.